मौजूद थी चेयरमैन से दरख्वास्त को चाहे हिदायत वर्गी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब यो खबर को अफसोस कोम कि चीफ जस्टिस साहब नन गैर हाजिर दे खो जमा हिसाब दाओ कि कदी पा अमेरिका के मुनासिबत जो कम अज कम दलते इंस्ट्रक्शन वर कड़े हुए बहरहाल जमुंगा दागी इंस्ट्रक्शन पक्कम तरीके से जबरा गए लागा जमुंगा द एडिशनल एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट और द खैबर पख्तूनख्वा की सोना सिक्योरिटी दा द पूरी दागे इंचार्ज मशर नो दा जमुंग द पारा काबिल एहतराम दे और द दी हैसियत मुंतदरुन पदेर कौमी जरगे सरा च द दी तड़ुन हम तास तो पतवी या बनवी द दी तड़ुन हम द कौमी जरगे सरा दे काम सरा दे द दी खबरा जमुंग द पारा द चीफ जस्टिस साहब नाम जियात तरन दा आगवा दा च दा जमुंग द काफिले मलकर दे او کم سړی چې د خپل قافلې د ملګري عزت او احترام وکړي نو هغه بیا پښتون نشي کېدی زنده باد زما ایډوکیټ جنرال صاحب دوه درې قسمه ریکویسټ دي او هغه التجاګانې به تاسو چیف جسټس صاحب ته رسوئ سی ایم کې پی کې ته به رسوئ گورنر ته به رسوئ د دې نه مخکې چې موږ پېښور بلاک کوو او ټول پېښور او صوبه په مصیبت اخته کوو ستاسو باندې یو شی فرض جوړیږي او هغه فرض دا دی چې نمبر 1 آئی پی پیز په دې ملک کې ډاکوان دي چیف جسټس صاحب ته ووایه چې ته د خولې نه دومره سټیټمنټ وباسه چې دا ډاکوان دي او که نه دي چې موږ ته دا پته ولګي بیا موږ تا انصاف به غواړو یا نه به غواړو دا وروسته خبره ده خو ستا د خولې نه دا یو خبره اورېدل غواړم چې ته اوپن څنګه چې تاسو ووایئ چې د دې خاورې یو نر پښتون دی هغه دې موږ له کیس نه ګټي هغه دې صرف دونه ووایي چې آئی پی پیز ډاکوان دي کچره هغه ما سره په دې خبره باندې اګری شو زم ته په لیګل سټیټس باندې خبره کوم د کانسټیټیوشن د فریم د لاندې خبره کوم هغه په دې اګری شي نو بیا به زه هغه نه دا تپوس کوم چې په اتو میاشتو کې التوا کې د پبلک انټرست کیس کې اوسه پورې لس اته ادارې ولې تا ته اجازه نشي نمبر 1 کني نو څنګه چې د دهشتګردۍ څنګه چې د دهشتګردۍ دفعې دو او آرمي په شریکه لګئ دغه رنګې د دهشتګردۍ د هغې نه تو چند سے چند د دهشتګردۍ درجه دا درجه تا ته وایي دا به تاسو د آی پی پیز باندې ولګوئ دا به تاسو په اف بي آر باندې لګوئ چې هغه ته دې حرامیانو ته دا حق چا ورکړی دی چې هغه د بجلۍ چې هغه کې خلک مجبور دي او دا یو داسې دی چې دا دې نه به هغې کاروبار نه جوړوي دا بجلۍ د بل چې کوم دی دا ضرورت دی دې نه به هغه پریویلیج نه جوړوي او زه دا وایم چې که موږ ته ریمیډي راکړه خو ټیک ته موږ به د هغې دغه کوو مرسته به کوو او که موږ ته ریمیډي را نه کړه نو بیا به موږ عوامي عدالت لګو او قانون به په خپل لاس کې الو خو دلیل به دا وي چې چیف جسټس سپریم کورټ چیف جسټس هائی کورټ او ټول ججان پاک آرمي فوجیان جنرالان دوی خپل کردار ادا نه کوو اوس عوام په خپل راپاڅېدو او هغه خپل حق ادا کوي د دې به دعوه به موږ لرو نعره تکبیر خالد ایوب صاحب فیروز ایجوکیټ طالب صاحب ګل जिंदाबाद ټول مرګرو ته درخواست دی اوس د دې نه پاسه ټول مرګري به پرمن طریقې سره خپل ځایونو ته ځي او د مخکې لای عمل به تاسو په پیج باندې انتظار کوئ تاسو به ګورئ او هغې دپاره به مکمل تیاری سره به روز میدان ته او چې کم مرګري میدان ته نه روزي نو اوس پوه شئ چې هغه مرګري په پښتونخوا جرګه کې موږ سره نه دي دا جنډې او بینرې راپورټ کیږي بلوا ظلم کے خلاف ظلم کے خلاف ظلم کے خلاف تکبیر ټول غواړي د امورو په ډومېسټک بل ټول غواړي د چیف جسټس پېښور هائی کورټ افیس وړاندې ډکلریشن پښتونخوا قومي جرګه په 2 روپۍ یونټ جوړیږي زما دې خبرې ته چیف جسټس صاحب ټول وره په غور سره که دې کې یوه خبره غیر عادلي غیر قانوني نو تاسو ته دا حق حاصل دی چې دې مخامخ ټول سره ما ځوړند کړي
تاسو ته دا حاصل دی چې ما په دې چوک کې شوک کي خو که نه وي نو بیا به دغه کسان شوک کېږي چې کوم خلک د دې په شا ولاړ دي نمبر 1 په 2 روپۍ یونټ جوړېږي موږ تا د 15 روپۍ ګوټه درکو او 2 روپۍ به کورني خلکه چې کوم واپټې والا د بل راوړي بل بشلوی نه وته دا 2 روپۍ یونټ کا د ډومېسټیک لپاره او د کمرشل لپاره 10 روپۍ یونټ او که 10 روپۍ یونټ او د 2 روپۍ یونټ نه زیاتي نو په تاسو څنګه چې موږ فرض دی داسې در باندې دا فرض کېږي چې تاسو به دغه بل نه ورکوئ غوره غوره ډېر غور سره ټول پېښور کې به پمفلېټې تقسیمېږي دا پمفلېټې به راتلونکي 38 ګنټو کې تیارېږي او په هغه پمفلېټو کې به دا وي چې ټول پېښور ته به دا چې کوم ځای کې د واپډې والا کس راځي هغه به کمره کې بندوي او په هغه به FIR درج کوي وخې به نه که چېرې د FIR نه پس هغه زه تاسو ته آئیني او قانوني خبرې کوم که چېرې د FIR نه پس هغه راځي او ستا بجلی کټ کوي نو دویم چې د هغه په وجود کې تاسو روغ ځای وموندلو نو تاسو به د خپلې مور بچي نه یې بلکې د بل د ګاونډي نه به راوړي پلار بچي به نه وي بل داسې ده چې IPPs مونږه چیف جسټس صاحب چې کوم ایډیشنل ایډوکیټ جنرال سپریم کورټ و چې هغه د ټول خیبر پختونخوا د پولیس د سکیورټي انچارج هم دی دا ستاسو فخر دی موږ هغوی له عزت ورکړو د هغوی احترام وکړو هغوی موږ ته ریکویسټ وکړو او هغوی له موږ ریکویسټ په دې ومنلو چې هغوی موږ سره په تسلسل کې زموږ سره تړلي دي که هغه د بهر کس وي نو ما دا جرګه نه ختموله خو هغه زموږ د کور کس دی او د کور کس چې تا ته کېني سجاد خلیل چې ما ته کېني زه به د سجاد خلیل خبره منم ارباب صاحب چې ما ته کېني لیاقت خان چې موږ سره کېني نو دا زموږ خپل ملګري دي وروڼه دي او موږ آئین او قانون نه ماتو خو یو خبره ده یریږم په دې چې د قانون ماتول په موږ فرق جوړ نه شي الله